एक्सरसाइज چې کوم زمونږ دی هغه زمونږ دی بیک رو سیټ. بیک رو کې موږ څه کوو تاسو ځان سره ویټ ونیسلی شئ، ویټ نه ځان سره بوتل یې ونیسئ یو دوه ویټډ اوبو نه ډک، هغه هم نه وي وداوټ ویټ هم سټارټنګ کې کولی شئ. 10 ډیګري باندې به ستاسو نی ډاون وي، ٹھیک ده. 10 ډیګري باندې به ستاسو د بټس اینګل وي، صحیح ده. شولډر برابر، اوپن لیګز به وي، هیډ به نیوټرلی خپل دلته نه به لاسونه واخلئ، ستاسو ایلبو ستاسو ایلبوز او ستاسو شولډر دا به یو لاین کې راځي، ٹھیک ده. دې پوزیشن کې تاسو چیسټ برابر لاسونه ونیسئ، دې ځل پس به تاسو به بیک رو کوئ. دا 1 ټارګیټډ ایریا ستاسو ټراپیزیوس دی، بیک پیټ دی. 2 3 4 ها چې کله تاسو وروسته ځئ وګورئ اکسهیل به کوئ، ساه به کلو کې مخکې راځئ، انهیل ساه به واخلئ، بنده به کړئ، اکسهیل انهیل، آیز به تاسو فرنټ ساتئ، اکسهیل انهیل. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اوکې نیکسٹ سیټ زموږ چې کوم دی تاسو دا د دې سیټ چې کوم دی د 12 سټارټینګ کې یو سیټ کوئ، نیکسٹ هفته نه تاسو چې کله کوئ بیا 12 دوه سیټس کوئ، تاسو 12 درې سیټس هم کولی شئ. نیکسٹ سیټ زموږ فلای سیټ دی، هغې کې څه دي تاسو به هم دې پوزیشن کې ودرېږئ، دغه اینګل به وي خو بیک فلای دی، دې کې پوزیشن کې موږ لیګز هینډز اپ کوو، صحیح ده. سیم شولډر برابر، اوپن لیګز، سلوپ پوزیشن کې به ستاسو بیک وي. ان کیس بیک ستاسو دې پوزیشن کې وي دا غلط پوزیشن دی، بیا به ستاسو بیک انجری کېږي. نو خپل بیک په سلوپ ساتئ، ملا بدن دی آرک په ورکوئ، ٹھیک ده، آرچ په ورکوئ او هیډ به نیوټرلی، شولډر برابر، اوپن لیګز به وي، چیسټ د لاندې به تاسو لاسونه نیسئ، دې کې ویټ هم نیسلی شئ. بیک ڈاؤن 10 ڈگری باندې به ستاسو لیګز وي. یہ یہاں سے آپ نے اب دلته نه به اوس مونږ خپل پوزیشن اخلو. دا 1 دیکھئے هم ستاسو ټارګیټ دی ستاسو ټراپیزیوس کې بیک پیس 2 3 ها تاسو به د خپل لاسونه د شولډر نه پاس نه بوځئ، شولډر برابر راځي. یس 4 پاس کېږي، ساه به کلاو کې ایکسهیل لاندې انهیل. 5 6 7 8 9 10 11 12. دا هم تاسو د سیلف یو سیټ هم کولی شئ، سټارټینګ ویک کې یو سیټ وکړئ، دا نه پس نیکسټ ویک کې تاسو دوه سیټس کولی شئ، دا نه پس تاسو درې سیټس هم کولی شئ. نیکسټ چې کوم زموږ سیټ دی هغې کې زموږ ټارګیټډ ایریاز سیم بیک هم دی، ایبز هم دی او فل کور هم مسلز انوالو دي، ستاسو بیک فرنٹ ټول انوالو دي، صحیح ده. د هغې کې څنګه موږ هائی پلانک پوزیشن کوو، سیم هائی پلانک پوزیشن ته به شو، ستاسو شولډر جوائنټ د لاندې به ستاسو ریسټ جوائنټ وي، ستاسو چې کوم هیلز دي هغه بیک سایډ ته پوش کوئ، لیګز اور د ستاسو شولډر برابر یو ګیپ په ساتئ. دا بیک سټریټ، خپل ایبز سکویز کوئ، بیک په سټریټ وي. ها دې پوزیشن کې به تاسو څه کوئ چې دا یو لاس به رالئ، دا 1 2 3 4 5 6 same 12 your side, yeah 12 ball side. Da 1 2 3 exhale 4 inhale 5 6 same 12 your side 12 ball side. 12 نشئ کولی 6 اوکې 6 نه لږ زیات کول غواړئ 8 هم کولی شئ، څومره تاسو کولی شئ. خو یو خبره دا ده چې تاسو څومره په یو لاس باندې کوئ دومره په بل لاس هم کوئ، ایکول به کوئ، دا نه چې په یو باندې تاسو 10 ټایمز کولی شئ نو 10 کې په بل باندې تاسو 5 یا 4 یا 3 کولی شئ، نو تاسو هغه کې دواړه به بالکل یو برابر ساتئ، خپل بریتنګ خیال وساتئ او تاسو د یو سیټ کولی شئ. سټارټینګ کې یو سیټ کوئ، دا نه پس به تاسو 2 یا 3 سیټس ته هم ځئ. ستاسو ټارګیټډ ایریاز ستاسو ایبز هم دي، بیک هم دی، glutes هم دي او دا چې کوم زموږ بیک پیلز دي هغه هم پکې انوالو دي. نیکسټ سیټ به موږ ځو سټینډینګ ته، چې کوم موږ تاسو ته ویلي دي کې موږ سره اوبلیګز هم انوالو دي. اوبلیګز زموږ دغه مسلز ته وایي، دې کې به موږ څه کوو سټینډینګ کې سیټ به کوو. که تاسو ویټ نیسل غواړئ ویټ هم یوز کولی شئ پکې، سټینډینګ نه هینډ به اپ کوو
और देखिए वो लैटरल रेज मोंगो साइड में मोंग दखपल लेग रेज को और के मोंग क्रंचेस को दा तासु गोरे चिकले जमा अपर उछती की जमा लासान दिखेगी वे सर जमा अपर बॉडी होम ट्विस्ट कभी और आई दौरान बतासु साकुलाओ के एक्सहेल दा 1 2 3 4 5 6 side change same 12 your side 12 buzz 1 2 बैक पर स्ट्रेट ही अक्सर खलक की जान वो तो पूरा ताऊ की ताऊ ही बना बैक पर स्ट्रेट साथ ही 3 4 5 6 12 feet side कवलेशे बेस्ट एक्सरसाइजेस तासु द साइड फेट जपारा तासु ऑब्लिक जपारा तासु ता लेफ्ट हैंडल जूम वाई और बेली टाइड्स वर तो हम वाई दा पके इन्वॉल्व दी बैक सेट 12 योर साइड कवे 12 बल साइड कवे वेट सर हम कवलेशे तासु लास्ट के वेट उनी से राइस से तासु कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कवे क्रंचेस कवे नो वेट सर हम दा कवलेशे बेस्ट एक्सरसाइज दे नेक्स्ट चिकन जमुंग एक्सरसाइज दे अगर ये आसान दे अगर किसा दी दोना लासुना या दसे होल्ड के ठीक दा ओपन लेग्स पे भी शोल्डर बराबर ये पोजीशन के हमने हैंड्स होल्ड कर दा ये 1 इनहेल एक्सहेल इनहेल देखिए कवल सरी सासु लोअर बॉडी चिकमदा दाबा मूव न कई दाबा स्ट्रेटनरी हुई सासु अपर बॉडी चिकमदा दाबा मूव कई ट्विस्टिंग बकई टारगेटेड एरिया सासु ऑब्लिक्स उंदी एब्स उंदी बैक उंदी हाँ देखिए कवल इस तासु देखे वेट हम नहीं सलेशी तदा जोन से सब वेट नहीं से बॉटल नहीं से आई के हम तासु ट्विस्टिंग कवलेशी वेट नवी हम दासे कवल वाड़े नो स्टार्टिंग के हम दासे हम कवलेशी दा एक्सहेल इनहेल तब सा बंद के दलते बसा को लोके और खपल एब्स वा स्क्वीज साथी दे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 same the 20 तासु दो सेट सम कॉलेज दो सेट सम कॉलेज बेस्ट एक्सरसाइजेस द ऑब्लिक्स द पारा लाइन अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम तासु नोर एक्सरसाइजेस हम खायो डेरे एक्सरसाइज दकरा कवईबा हो दे सर अखपल वार्म अप और कूल डाउन स्ट्रेचिंग लाजमन कवे जक तासु आगा न कवे डबल तासु इंजरीज कीगी नो अखपल वार्म अप स्ट्रेचिंग कूल डाउन लाजमन कवे अखपल एक्सरसाइज टेक्निक ब्रीथिंग माने फोकस कवे और द टूल नहम च अखपल स्टमक 3 आवर्स पहला खाली साथे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट तरफ तासु बजई और मुतासर बिया बले हफ्ते मुलाकात कीगी थैंक यू अगर टूल्स तासु नया प्रोग्राम के खयाम चेरा ट्रेडमिल यूजिंग संगदे मुंग सराव से ट्रेडमिल इस्तेमाल तरीका जिसंग दा अगर तासु खयामा चेरा तासु ट्रेडमिल तो खतले नगे स्टार्टिंग तरीका से ज्यादातर कसान दास दी ची अगे ट्रेडमिल तो खोजे और डायरेक्ट स्पीड हाई की नगे सरा अगे प्रॉपर हार्ट रेट वर्ष नो अगे एक्सरसाइज प्रॉपर उनशी संग तरीका कार दे स्टार्ट ट्रेडमिल चिकम दे अगर वार्म अप मूड क्यों लगवाई चेरा तासु बॉडी फुल वार्म अप शी अगे ना बात तासु फुल रो फुल स्पीड इंक्रीज कवे तो तासु रिदम बराबर ही रोजा तासु तरीका कार खमा चेरा ट्रेडमिल यूजिंग संग दे मुंगसराव से हाँ ट्रेडमिल स्पीड मुंगा स्टार्ट को लाइक फास्ट मुंगा स्टार्ट को वार्म अप दा जमुंग उस वार्म अप सेशन स्टार्ट थे उस प्रॉपर स्टेप चिमुंगा करे ट्रेडमिल के चे दा उस वार्म अप रवान दे दूसरा हार्ट रेट तासु नॉर्मल दे 4 मिनट पूरे बता सोचे दे दा वार्म अप कवे ट्रेडमिल बने और अगे ना बात जम 5 मिनट चिकम स्टार्ट की नो अगवा मुंगा हार्ट रेट बा जात को हाँ दे ट्रेडमिल तरीका कारो की बता सो दे तर कोशिश दा कवे चेरा खपल 10 स्टेप नी और टो बराबर साथे नी और टो के दाई साहब दे चेरा तासो बयान नी बने प्रेशर नाराजी तासो बैक बने प्रेशर नाराजी तो प्रॉपर तरीका कार बाय तासो जे नो तासो बॉडी बस एक हुई
4 मिनट जमूंगा कंप्लीट शलू आगे ना बाद उस मूंगा फुल स्टेप स्टार्ट को 5th मिनट चे 5th मिनट की मूंगा संगा ट्रेडमिल यूजिंग को मूंगा स्पीड इंक्रीज को उस मूंगा हार्ट रेट हाई की बोले शी मूंगा पर ट्रेडमिल स्पीड लक्षांत ज्यादा को पहला जम करो 4 मिनट स्पीड और उस मुक्सर से कम दे 8 के दे नो 8 की ट्रेडमिल स्पीड ज्यादा छो फुल बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट उसाते ठीक है जिसता सो लोअर बैक तक जोर न दे ची एक सो बॉडी दासे डाउन ही नुसा सो लोअर बैक तब हम जोर दी नी तब हम जोर दी नो अगर एक्सरसाइज सस्ता फायदा न दार करें नो प्रॉपर तरीके का सीधे अगर तासो बोले शेरा मुंगे संगा को बॉडी स्ट्रेट पल्ला सुना बिल्कुल चेस्ट था आपका है रो जमा हार्ट रेट की जगह दिमाग पर स्पीड द 4 ना डायरेक्ट ऐड करे दे तो कज़्याता के संदा सी जगह 8 ना इंक्रीज कूले हम ची स्टार्ट वार्म अप के तो अगर 5 हम कवेशी और का 5 नहीं तो डायरेक्ट तासो 10 तक हम स्पीड इंक्रीज कवेशी ट्रेडमिल यूजिंग दौरान की कोशिश कवेशी खपल ब्रीथिंग सब साइड के रास्ता तो हेडेक इंजरीज न कीगी मुंगा फोकस सीधे आखो दिफाई नो अगेस रास्ता सो मसल इंजरी हम रात लेशी जब 10 मिनट कंप्लीट शलू उस मुंगा से कौ खपल स्पीड डाउन कौन आई तवई कूल डाउन उस राजुमगा कूल डाउन था लास्ट 2 मिनट से कम दिया कैन की नो 2 मिनट बता सकपल कूल डाउन अखले सो बॉडी रिलैक्स ही चिता सो द्वेम एक्सरसाइज था रेडी हुए उस कूल डाउन स्टार्ट थे तमाम कूल डाउन टाइमिंग खत्म शो उस मुगे रेडी कबू सेकंड एक्सरसाइज था सेकंड एक्सरसाइज दमुगे चिदे इलेक्ट्रिकल बांधे अदे मुंग सरो से चिमुंगा इलेक्ट्रिकल यूजिंग संगा को जब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट की पर इलेक्ट्रिकल हम होते हुए की और क्रॉसर हम होते हुए की जब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट की मुंग सरो से जदी तरीका कार संग दे तासो दे हैंडल संग के एंगल संग बराबरी की नो मुंग सरो से सीधा इलेक्ट्रिकल एक्सरसाइज संग की कोर के संग की और जिम के संग की जब पोजीशन ची कम दे ज्यादातर कसांदा से कई ची अगे दी पोजीशन की रवानी फल हील उचतई नो हील उचतलो सरस्ता सो एक्सरसाइज न की 8 होल जोर से दे आस्ता सो नी तराजी नो नी ना अगर फोर्स अपमोल लपार हम सको सेंटर वाला उनिसो सेंटर वाला एक्सरसाइज की राशि देखिए भैया लेवल्स की चीजें 1 ना वाख लेता सो 10 पूरे देखिए लेवल इंक्रीज का वैसे तो लेवल 1 ना मुंगा स्टार्ट को लेवल 1 2 मिनट्स मुंगा लेवल 1 की पल वार्म अप को उस दाजमगा वार्म अप स्टार्ट थे इलेक्ट्रिकल बांधे जब 2 मिनट से वार्म अप के खत्म शुरू उस मुंगा फुल लेवल इंक्रीज कुल लपारा लेवल चेंज को लेवल 5 सर दाम मुराद अच्छी लेवल 5 के सासो हार्ट रेट हम जाती है सगे ची ट्रेडमिल की मुंगो चेरा एक स्पीड जाती है कि नो ऐसा जब हार्ट रेट हम जाती लेवल 5 के उस दा मशीन तो हार्ट शो नो उस मुंगा फुल जोर दे ज्यादा इस्तेमाल हो देखे ची मुंगा लेवल 5 देके सेलेक्ट करे दे चिकम कसान पदे मशीन बाने इलेक्ट्रिकल बाने ऑब्लिक्स एक्सरसाइज कोल वाड़ी ऑब्लिक्स दा एक्सरसाइज दे नो आगा दे दा साइड यूज की उस लेवल 5 ते मुंग सरा और मुंग एक्सरसाइज पदे बाने को ऑब्लिक्स कोशिश पर कवे चिता सो फुल बॉडी स्ट्रेट हो साथे स्ट्रेट सरदा मुराद दे चिरस्ता सो फुल वर्कआउट नीट एंड क्लीन होके एक वाड़ा माच यरा जदा लेवल 5 ना लक्षांति नूरम इंक्रीज कम नो दे लेवल 7 कमा जमा बॉडी सरा लेवल 7 परफेक्ट है
داسې به تاسو دا 10 منټ کوئ 2 منټ بس تاسو وارم اپ راشي او 8 منټ بس تاسو کمپلیټ ایکسرسایز راشي. داسې زمونږه 8 منټ کمپلیټ شلو 2 منټس وارم اپ اور 8 منټس ایکسرسایز کمپلیټ شو. اوس زه تاسو ته ښایم چې د دې رانګ انګلز کوم یو دي. کوشش زموږ دا دی چې تاسو ته موږ صحیح انګلز وښایو د مشین یوزینګ درته وښایو چې د الکتریکل مشین یوزینګ څنګه دی. فرست زموږ دا لاسونه دي تاسو به خپل پراپر لاسونه دلته کېږدئ او دې سره ستاسو هارټ ریټ هم فایند کړي چې ستاسو هارټ ریټ څومره دی. اوس زه تاسو ته طریقه ښکار ښیم چې دې سره به داسې کوئ باډي بالکل سټریټ لاس داسې سټریټ راولئ او بالکل نی اور ټو تاسو نی مخکې لاړ نه شي او ټو هم لاړ نه شي. چیسټ آوټ تاسو پراپر ورک آوټ وشي. دا الکتریکل یوزینګ دی چې الکتریکل اور کراسنر طریقه کار څنګه دی جیم کې څنګه دی اور کور کې څنګه دی. زموږ پروګرام دلته ختمېدو کې دی. خپل میزبان خپل ټرینر ته اجازت ورکړئ. السلام علیکم ویورز، زه یم زهرا د فزیوتراپي دې سیګمنټ سره زه نن بیا حاضر یم کوم کې چې تاسو سره خپل معلومات شیر کوم هغه بیماریانو باره کې کوم چې تاسو د فزیوتراپي تھرو هم ټریټ کولی شئ. نن چې په دې سیګمنټ کې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی ډاون سنډروم. ډاون سنډروم تاسو به ډېر زیات کتلی خپل آس پاس زیاتر هر یو که یو فیملی کې نه د فیملی نه بعد یو ماشوم ضرور دسي چې هغې ته دا بیماري وي. ډاون سنډروم موږ څه شي ته وایو؟ ډاون سنډروم موږ وایو هغې کنډیشن ته چې کله زموږ باډي یو ایکسټرا کروموسوم جوړ کړي او هغه کروموسوم 21 نه نو هغسې ماشومانو ته ډاون سنډروم کېږي او موږ ورته وایو چې دا ډاون سنډروم چایلډ دی. دې کې څه کېږي چې تاسو د دې ټول نه پهله خو دا چې کوم ډاون سنډروم والا ماشومان د دې ټول شکل یو شانتي وي. د دې شکل څنګه یو شان دی چې د ټول چې د سترګې چې دی هغه لږ بره طرف ته وي، غوږونه چې دی هغه ورکوټي وي. دې نه علاوه د خدایي چې کوم پوزه وي بالکل فلیټ وي، مطلب زموږ پوزه کې دلته یو برج وي کوم معنی چې موږ ته ساه اخیستو کې اساني وي. هغې کې ماشومان کې څه وي چې د هغې دا چې کوم نوز برج دی هغه بالکل فلیټ وي. دې نه علاوه هغې چې کوم نیک وي دا چې امید کم وي د هغه بالکل سایز بالکل کم وي. د هغې لاسونه ورکوټي وي، د هغې خپې ورکوټي وي، د هغې قدونه چې دی هغه ورکوټي وي. دا ټول د هغې فزیکل ساینس دي، مطلب فزیکلی چې کوم هغه ښکاري دا ټول ډاون سنډروم چایلډ کې داسې وي. د دې چې کوم کاز طرف ته موږ راځو، مطلب دا څه ته وجه کېږي نو د دې چې کوم سپیسیفک کاز دی چې یا دا د همدې وجه کېږي هغه اوسه پورې چې دی معلوم شوی نه دی. خو ساینس چې کوم ایکسپریمنټس وغیره شوي هغې نه لږ دا ډېر معلومات کېږي چې کوم ښځو بچي چې دی 15 کالو نه بعد کېږي نو هغه کې د دې چانسز چې دی زیات وي چې د بچو کې ډاون سنډروم وي. دې نه علاوه هغه خلک چې د چا پهله نه یو ماشوم کې چې دی ډاون سنډروم وي نو هغې بل ماشوم کې هم کېدو خطره چې دی هغه زیاته وي. نو دا خو د دې کازز شو د ډاون سنډروم موږ سره. اوس موږ راځو د دې کنډیشن طرف ته چې دې کې موږ سره څه کېږي او یا دا موږ څنګه چې دی ټریټ کولی شو یا د دې فزیوتراپي چې دی هغه څنګه ده. داسې ماشومان چې دی کوم ته چې ډاون سنډروم وي د دې هغه داسې نه ده چې دې کې چې دی څه منټل ریټارډیشن یا بل څه دا د نارمل ماشومانو په شان چې دی چې دی ګرځېږي کیني خبرې هم کوي خپل کپړې هم چینج کولی شي. خو دغه پکې دی ډفرنس پکې دی که یو عام ماشوم چې دی هغه 6 میاشتو کې چې دی هغه کېناستل شروع کړي چې هغه ماشوم چې کوم ته ډاون سنډروم وي هغه کېدای شي 1 کال عمره ټایم والي. که هغه یو عام ماشوم چې دی 1 کال باندې ګرځېدل شروع کړي نو کېدای شي یو ډاون سنډروم والا ماشوم چې دی 1.5 کال 2 کاله هم اغوستی شي. دا ډیپینډ کوي د هغه ماشوم کنډیشن باندې چې هغې د ډاون سنډروم هغه څومره افیکټ کړی دی. نو هغه چې دی لیکل پړاول د هر شي زده کولی شي خو دغه پکې ډفرنس پکې دی چې د هغې په دې شیانو باندې ټایم ډېر زیات لګي، هغې سره د ډبل محنت کولو چې دی هغه ضرورت وي. دې نه علاوه داسې ماشومانو کې چې دی د ډاون سنډروم نه علاوه تقریبا 30 نه 50% پورې داسې ماشومان کې موږ سره د زړه بیماریان راتلي هم چې ډېره خطره وي یا هغې کې خامخا پیدایشي طور باندې دا بیماریانې وي. دې نه علاوه هغې سره د کولمو بیماریانې د سترګو د غوږونو او اورېدو کې مسله دا ټول مسلې دې سره چې دی یو ځای راځي ماشومانو باندې. دا ضروري دی چې تاسو ته څنګه پته ولګي چې دې ماشوم ته چې دی ډاون سنډروم دی د دې پته کم ټایم کې لګي. زیاتره د دې ټیسټ چې دی هغه کېږي پیدایش نه پهله هم د دې یو ټیسټ کېږي چې هغې نه پته لګي چې یاره دې ماشوم ته ډاون سنډروم دی. او دې نه علاوه د پیدایش نه بعد هم چې دی د دې فوراً چې دی ډایګنوز ډېر ایزیلی کېږي، ډېر زر ډاکټرانو ته پته لګي چې دې ماشوم ته چې دی ډاون سنډروم دی. نو څومره زر چې تاسو ته پته ولګي همغې وخت نه چې دی د دې ډیولپمنټ چې دی هغه شان شروع کوي چې څنګه یو د هغې مخکې زندګۍ هغې دپاره اساني پیدا کېدی شي.
نو چې کله تاسو ته پته ولګي چې د ماشوم ته ډاون سنډروم دی د هغې وخت نه چې دی د هغې ځکه چې د هغې مسلز وي کې امیونټي وي کې هغې کې د نورو بیماریانو زیاته خطره وي نو د هغې باندې د ډبل محنت کولو ضرورت وي د هغې فزیکلي منټلي تاسو ټول نه پهله خو دا چې زموږ معاشره کې چې داسې ماشومان ما خپله کتلي چې هغه بالکل هغې کې کاونټ کوي نه هغې ته دا احساس ورکړي چې دا بالکل بیل دی او دې ته خو چې اسم نه ورځي بلکې داسې اسم نه هغه د دې هر شي قابل خو صرف هغې سره د ډبل محنت کولو ضرورت وي نو هغې داسې ماشومان چې ډاون سنډروم د فزیوتراپي چې دی څومره چې زر تاسو سټارټ کړئ هغومره به زر انډیپنډنټ کېږي هغومره به هغې ته فایده چې دی هغه زیاته ملاویږي ځکه چې د دې ماشومانو دی چې کوم جوینټ سي هغه ټول چې دی لوز وي مطلب زموږ جوینټ چې دی زموږ کنټرول کې وي موږ داسې هغه چې هر ډایرکشن کې چې ځي موږ ته پته وي چې که موږ دا دې نه زیات بوځو نو زموږ لاس ته چې خطره ده داسې ماشومانو کې چې دی جوینټ ډېر زیات لوز وي د هغې مسل چې کوم دی هغې کې ټون نه وي سټرنګ پکې نه وي نو ترو فزیوتراپي اوکوپیشنل تراپي او سپیچ تراپي ځکه چې دې ماشومان ته د خولې چې دی هغه ورکوټې وي او ژبه چې دی هغه پکې غټه وي نو هغې وجې د دې خبرې باندې په اسانۍ سره څوک نه پوهېږي نو هغې دپاره سپیچ تراپي چې کوم د هغې نور سکلز دي مطلب خوراک کولو طریقه د ګرځېدو طریقه دا ټول اوکوپیشنل تراپي او فزیوتراپي د هغې جوینټ چې دی هغې موشن زیاتولو دپاره د هغې سټرنګ چې دی هغه ریګین کولو دپاره او هغه انډیپنډنټ کولو دپاره نو هغې دپاره موږ سره فزیوتراپي ډېره زیاته ضروري ده چې څومره زر موږ سټارټ کړو هغومره به موږ ته رزلټ چې دی هغه ملاوي څنګه چې تاسو ته ما مخکې وویل چې د داسې ماشومانو چې کوم نوز بریج وي هغه نه وي د هغې پوزه چې دی ډېره فلیټ وي نو هغې چې دی زیاتر ساه چې دی هغه په خولې باندې وي ځکه چې هغې ته پوزې باندې ساه اخیستو کې مشکل وي نو بیا چې دی خولې کې هغې ته مشکل څه وي چې د هغې خولې چې دی هغه ورکوټې وي او دننه چې دی هغې کې ژبه چې دی هغه غټه وي د هغې چې دی غاښونو مسلې هغې نه پیدا کېږي هغې نه هغې ته د خبرو کولو مسلې پیدا کېږي او هغې نه علاوه چې کله هغې په دې باندې ساه علي نو هغې خوله ورسره وچېږي نو هغې کې د خولې کرونیک موږ ورته کنډیشن وایو د هغې سره دا ژبې چې بالکل کوم څوکه وي دا چې بالکل داسې کریک غوندې شي ځکه چې بار بار په خولې باندې ساه علي نو د هغې خوله چې دی هغې سره وچېږي دې نه علاوه چې کوم د هغې سترګې وي هغې سترګو کنډیشن چې دی هغه ډېر زیات ولربل هغې ته د سترګو بیماریان ډېر زیات زر لګي دې نه علاوه دې کې چې دی د هغې پارکنسن ډیزیز ورته موږ وایو د هغې خطره هم زیاته وي مقصد د دې دا دی چې داسې ماشومان تاسو ته سپیشل کیر ضرورت وي تاسو ته پکار دی چې هغه هره میاشت تاسو د هغې د ټول چیک اپ وکړئ د هغې سترګو د هغې د هیرینګ د هغې د خولې چې کمې د هغې کولمو هر یو د هغې پوره چیک اپ کول ډېر زیات ضروري وي ځکه چې څونه زر تاسو د هغې پته ولګوئ چې یاره دې ته دا کنډیشن سټارټ شوی دی هغومره زر به تاسو د هغې علاج سټارټ کړئ هغومره زر به چې دی هغه ښه شي دا ماشومان موږ سره سپیشل چایلډ دي که تاسو بهر ملکونو کې وګورئ نو دې دپاره باقاعده سکولونه جوړ شوي وي د دې دپاره باقاعده پلی ګراونډ جوړ شوی وي دې دپاره باقاعده ایونټس کېږي ځکه چې هغوی داسې ماشومانو ډېر زیات قدر کوي ځکه یې ته پته شي دا د